یو خبره چې فرعون څوک و، فرعون څوک و؟ نو د هغې جواب دا دی چې فرعون د مصر بادشاه ته به فرعون وایه. لکه دا فرعون داسې یو خپل نوم د ده نه و، د مصر چې به کم بادشاه و نو د هغه ته به فرعون وایه. او دارنګې د روم بادشاه ته به قیصر وایه. که هر څوک به د هغه خپل نوم به که هر څوک به چې د روم بادشاه به شو نو هغه ته به قیصر وایه. د پارس بادشاه ته به کسرا وایه. او دارنګې د ترکو چې کم بادشاه د ترک هغې ته به خاقان وایه. او د یمن چې کم بادشاه هغې ته به تبع وایه. او د حبشو چې به کم بادشاه هغې ته به نجاشي وایه. د مسلمانانو چې کم مشر نو هغې ته خلیفه وایي، خلیفه صاحب. او دارنګې امیر المؤمنین، دا د مسلمانانو نومونه دغه دي، دا به ورته وایه. د هر چې کم دی نو د بادشاهانو خپل نومونه و. د دغه زمانې چې کم فرعون و، د موسی علیه السلام د دور، د ده دی چې کم دی نو د دغه وخت فرعون د ده څه نوم و؟ نو بعضې علما وایي د ده نوم و قابوس، د ده نوم و قابوس. د دې فرعون د موسی علیه السلام د دور چې کم فرعون و د څه نوم و؟ قابوس. او د پلار نوم یې مصعب او د نیکه نوم یې ریان. بعضې وایي چې د ده د دې فرعون نوم ولید او د پلار نوم یې مصعب او د نیکه نوم یې ریان. نو ګوره په دې پلار او د نیکه نوم کې اختلاف نه شو، خو د خپل نوم کې یا قابوس یا ولید. څنګه دا فرعون بادشاه شو، په دې باندې مقرر شو. نو د دې باره کې علماء کرام ذکر کوي چې دا فرعون چې کوم و، فرعون دی به لاول عطر خرڅول. لکه عطر که ستاسو خیالي بازارونو کې داسې یو معمولي سړی لکه داسې غټ کاروبار نه وي، هسې یو ځای کې ناست خپل دوکان هم د غریب نه وي، دی فرعون لاول عطر خرڅول. بیا قرضونه پرې راغله، ځکه چې پیسې به یې لږ ګټلې او خرچه به یې ډېره کوله. او دغه شانې کې لوپري ډېره کوله، بس قرضونو راګیر کړ. په افلسه غریب شو فاضطر الی الخروج، بس د هغه ځای نه وتښتېد، ځکه قرضدارو ته تنګ شو. یو قرضدار یې به ورته ویل زما روپۍ بل به وي او په هغې کې ګټلې نه، بس وتښتېدو. چې وتښتېدو لاړو شام ته. وارامي خو ډېر هوښیار و. ګورې شام ته لاړ، چې شام ته ورسېده هلته هم څه سمیه ونه خوړو، لی ملکونو باندې ګرځېده، په شام کې څه خپه ونه لګېده، هغه ځای نه مو وتښتېد. لاړو مصر ته. چې مصر ته لاړ، په مصر کې یو بانډه وه، په هغې کې پټي و. هغه پټو کې ده تپوس وکړه چې یاره دلته د خټکۍ په څو روپۍ ده، خټکو ته یې څه زړه شوی و. بیا هغه ته ویل که یوه بوجۍ الي، یوه بوجۍ په 1 روپۍ ده. چې دی دغه ځای نه بیا لاړو ښار ته. ښار کې معلومات وکړه چې دلته خټکي، هلته یو خټکی په 1 روپۍ و. نو بره په بانډه کې یو بوجۍ په 1 روپۍ و او لاندې یو خټکی په 1 روپۍ. دی ویل دی کې کار وځي، بس دا کاروبار شروع کوم. د خټکو کاروبار شروع کړه. هلته چې کوم دی نو بره به یو بوجۍ خټکی واخېسته او لاندې به بیا راغې ښار ته. په ښار کې به یو خټکی په 1 روپۍ باندې خرڅاو، 1.5 روپۍ په دې کې وګټلې. خو بیا دا فرعون چې کوم دی نو د سوچ وکړو چېرې دا خو بیخي ښار ناپرسان دی، هېڅ تپوس نشته چا په څو باندې څه شی خرڅ که او څه چل چا وکړه، چا سره زیاتې وکړه، غریبانو سره ظلم زیاتې وکړه، هېڅ پروا د چا نشته. بس ده ویل یاره که دې کې کار وځي، په دې مصر کې په دې کې دا چل کېږي. لاړو په مقبره کې کېناستو، چې کوم مین مرکزي مقبره وه، غټه مقبره وه، هلته کېناستو. او هلته ده چې کوم دی نو دا ټیکس ولګاو چې چا به مړی راوړ هغه نه به 5 روپۍ اخیستې، چې 5 روپۍ راکوه دې مقبرې ته د مړی خښې نو 15 روپۍ مال راکې. او خلکو ته به ویل زه بادشاه کېنولی یم. ډېر وخت دی دغه شانته کې و او وبا مرض راغلی و، وایي دومره ډېر خلک په دغه وخت کې مړه شو، ده دا 15 روپۍ اخیستې، ډېرې روپۍ وګټلې. روپۍ وګټلې په دغه طریقه باندې د مقبرې کې ټیکس لګولی او بس په مقبره مړي به خښېده او دله روپۍ ورکولې. د ده څو کلونه په دې باندې وشو. آخر دا ګوره بادشاهانو ته خو ولې پته لګي که نه دی مشرانو دی لیډرانو ته چې کله خپله پې سخته راشي، چې خپله سخته پې نه راغل که نه نو دا غریب اړو ته څه پته مو ته نه لګي. ځکه هغه یو بادشاه ویلي چې یاره بار خلک د لوږې نه مړه دي، نو خپل لورې ویلي وی دا پراټې ولې نه خوري، هغې ته پته وه چې یاره دلته څه سخته، په هغې څه سخته نه راغل که نه، چې کله پې سخته راشي بیا ورته پته لګي. نو هغه د بادشاه یو خپل رشته دار مړ شه، چې هغې راغله. اوس دا خو خبر نه دی، ده خو بادشاه نه پېژني که نه، چې کوم بادشاه دی دی پېژني نه. بادشاه راغی
د هغه چې کوم خپل رشته داران هغه مړ شوی دو ته 5 روپۍ راوباسي هغه ویل ته چا کېنولې لکه وی زه بادشاه کېنولم بادشاه خدا دې موږ سره دی بس چې کوم نو سړی گرفتار کړ چې گرفتار یې کړ دی حرامي دا کار کړی چې د دا روپۍ نه وي ضایع کړ ټولې روپۍ راواخیستې وې دا والی ما صرف تاسو ته سوچ او فکر کې خبره اچوله چې ستاسو را څنګه ملک دی دا تاسو څه کوئ چې چا څه وکړه جو هغه به کوي لږ ځان کې سوچ پیدا کوي فکر پیدا کوي او دا روپۍ ټولې در واخلې ستاسو روپو ته محتاج نه یم خو لږ د دې خلکو غم کوئ لکه بادشاه ویل دا خو ډېر ښه سړی دی بادشاه ځان سره مشیر مقرر کړ لاړو د هغه خټکو والا مشیر شو مشیر وزیر اعظم او مشیر صدر هغه شو چې لاړو هلته چې کوم دی مشیر شو هغه مشورې ورکولې دی ارامي خپل مقام داسې ساز کړ لاول هغه بادشاهي هغه زار ورک هغه مړ او په خپله بس په بادشاهي باندې کېناستو او لږ وخت پسې بیا دا وکړه انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی رب یم زه الله یم بس د خدای دعوه یې وکړه هغه د عطر والا د قرضونو نه تښتېدلی انسان د خټکو والا انسان هغه بیا ځان د څه وایي خدای وایي او د خدای دعوه وکړله او د بني اسرائیلو ماشومان هغه بیا حلالول اوس دا یې ولې حلالول نو د هغې مختلفې وجې علماو ذکر کړلې خو صحیح وجه دا ده چې ابراهیم علیه السلام ته الله رب العالمین ویلو چې ستا په اولاد کې به یو کس پیدا کیږي او د هغه د وجې نه بعد د فرعونیانو دا دبدبه او دا زور ختمیږي چې د دې ملک دا ظلم به ختمیږي چې کله دا خبره دا بیا بني اسرائیلو کې را نقل کېده نو په مجلسونو کې بني اسرائیلو به خپل منځ کې ویله آخر دا چې فرعون ته راورسېده نو فرعون دی بني اسرائیلو سره ډېر ظلمونه کړي خو یو د دې اولاد وجل په دې طریقه باندې علما ذکر کوي 9,90,000 ماشومان د وجلیو دی ظالم 9,90,000 ماشومان د دسې بچاړه باندې حلال کړیو او دی بني اسرائیلو ورته قتل سی ورته ویلی نشو الله وایي کله چې مې خلاصې درکو تاسو لره من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم چې رسولې تاسو العذاب ناکار عذابونه یذبحون ابناءکم چې حلالول بې زامن ستاسو